السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن چې کوم زمونږ اهم مسله نو هغه د ګیرې په باره کې ده. تاسو وګورئ اکثریت مسلمانانو چې کوم د هغې ګیرې دي نو یا خو هغې ګیره مکمل ګیره برید یعنی کلین شو کوي یا بالکل چا صرف برید پرېښي ګیره وي یا که چا ګیره پرېښي هم وي نو وړه کوي. نو آیا زمونږ قرآن پاک موږ ته د ګیرې باره کې څه وایي؟ زمون پیغمبر علیہ السلام مونږ ته د ګیرې باره کې څه وایي؟ د صحابو څه تعامل اجماع قیاس په دې سره چې ګیره واجب ده، سنت ده، فرض ده، مستحب ده، سنت مؤکد ده، دې کې څه ده؟ بله خبره. او بله خبره دا ده چې کومې فتاوی دي او لوی لوی علما دي لکه شامي او دارالعلوم دیوبند چې کومه فتوا ده یا د دې نه علاوه بنوري ټون والا چې کومه فتوا ده یا کوم چې مفتی اعظم پاکستان دی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغې څه تحقیق او څه احکام دي د ګیرې په باره کې د هغې څه آراګانې دي. نو نن انشاءالله دې باره کې خبره کوو چونکې دا ډېره اهم مسله ده. دا زمونږ یو خپل غاړه خلاصو چې د خلکو ته د اواز ورورسو د الله د احکام دا ورورسو. باقي عمل کول نه کول دا د خلکو کار دی، خو یو سړی وي چې زه د ګیرې په باره کې مکمل احکام زده کړم چې څه موږ ته زموږ الله څه ویلي نو د هغې دپاره دا ویډیو ده او د هر مسلمان دپاره ده چونکې د سړو سره یې تعلق دی نو د سړو دپاره ده. په دې وجه قرآن پاک کې د ګیرې لفظ راغلی دی که نه دی راغلی؟ الله موږ ته ویلي چې ګیره پرېږدئ که مو پرېږدئ نو دا به تاسو ته اوس پته ولګي. تاسو راشئ زموږ چې نن کم اهم سبق دی نو هغه د ګیرې په باره کې ګیره واجب ده، فرض ده یا سنت ده. په دې درې واړو کې ګیره څه ده؟ نو لومړی قرآن پاک ته ځو. قرآن پاک کې تاسو وګورئ لومبنې موږ سره چې کوم آیات مبارک دی نو هغه د سوره حشر دی 59 نمبر آیات دی. الله جل شانه فرمایي وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. چې کوم څیز تاسو له رسول درکړي وما رسول چې څه تاسو له رسول درکړي کوم یو څیز نو فخذوه نو داتې والی وما نهاکم عنه او چې د کوم څیز نه تاسو منې کوي نو فانتهو د دې نه منې شئ. څه معنی؟ الله جل شانه فرمایي چې دا رسول او پیغمبر تاسو ته کوم احکام در رسوي کومه طریقه تاسو له درکوي نو هغه والی او چې د کوم څه نه منې کوي د کومو احکام د منې دي نو د هغې نه منه شي. دا د آیات د ترجمې مفهوم شو، تاسو ته پته ولګي د دې تصور. اوس د دې تفسیر څه دی؟ تفسیر به زه تاسو ته د ابن کثیر رحمه الله هغې د دې آیات مبارک تفسیر کړی. ابن کثیر رحمه الله هغې فرمایي که نه چې په دې آیات مبارک کې دا آیات نه دی په دې لومبني کې سوره حشر کې 59 نمبر چې کوم آیات دی په دې کې وي الله جل شانه د نبی علیه السلام چې کوم احکام دي او تابعداري د عام احکام که ظاهري دي او که باطني دي نو الله جل شانه په دې آیات مبارک کې د دغه احکامو د تابعدارۍ حکم کړی دی ټولو انسانانو مسلمانانو ته. دا خبره یاد ساتئ. دا ابن کثیر رحمه الله هغې فرمایي. او ظاهري او باطني څه مطلب؟ نو باطني خو تاسو پیژنئ چې د نبی علیه السلام د زړه څنګه کیفیت او څنګه حالات او څه سوچ یو مسلمانانو سره څنګه لکه د هغې زړه مبارک د بغض نه پاک و د کینې نه پاک و د حسد نه پاک و ذهن مبارک پاک و نو دغه شان باطني چې زمونږ ذهنونه داسې او ظاهري لباس څنګه نبی علیه السلام و شکل مبارک څنګه و ویښته مبارک څنګه و ګیره مبارکه د هغې څنګه و د کېدل به څنګه راپاڅېدل به څنګه باتروم ته به څنګه مثلا تشریف به وړو او د دې نه علاوه چې کوم کړه وړو د نبی علیه السلام هغه څنګه د ظاهري نه دقه مراد دی. دا خبره تاسو یاد ساتئ. نو په ظاهري کې ابن کثیر رحمه الله لیکلي لکه ګیره دا ګیره چې ده دا د نبی علیه السلام مبارک دا د هغې طریقه او دا د الله په حکم هغې پرېښې وه. او تاسو وګورئ علماو لیکلي دي ټولو انبیا کرامو ګیره وه، داسې یو نبي هم نه دی تېر شوی چې د هغې ګیره نه وه یا ورته الله د ګیرې د کټ کولو یا د وړو کېدو حکم یې کړی، داسې یو نبي هم نشته. ټولو تفاسیرو لیکلي دي. نو د دې آیات په ضمن کې یعنی د دې آیات نه ګیره ثابت شوه چې الله جل شانه فرمایي دا رسول تاسو له سره کوي دا والی چې د څه نه منې کوي د هغې نه منې شي.
نو دا ابن کثیر رحمه الله لیکلی چې دینه د ګیرې ثبوت وشو حالانکه په قرآن پاک کې داسې ظاهري د ګیرې لفظ نشته لکه ګیرې ته په عربی کې لحیتون وایي دا لفظ په قرآن پاک کې نشته په احادیث مبارکو کې شته نو په دې وجه ظاهري خو نشته خو ګورې دا وګورئ هره مسله ضروري نه ده چې تاسو لري په قرآن پاک کې الله خامخا ویلي چې تاسو میخه حلاله کې میخه حلاله ده غوا حلاله کې داسې نه خامخا بعضې آیاتونه داسې دي دا مجتهدین علما او چې کوم دا اصحاب رضی الله عنه په هغې کې داسې مفسرین چې هغوی دا غوند مسایل چې دا د ځان نه لري په دې وجه د دې په ضمن کې په دې آیات نه خو ګیره ثابت شو چې دا د نبی علیه السلام طریقه ده او الله وایي چې ویلې ته نو ګیره ثابت شو آیات مبارک مونږ سره څه دي دویم آیات مبارک مونږ سره د سورة الاحزاب آیات دی 33 نمبر آیات مبارک دی كسنگ آیات گورا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الله جل شانه فرمائی په تحقیق سره لقد كان لكم استاسو د پارا في رسول الله د نبی علیہ السلام په زندگی کې د الله د رسول په زندگی کې سي دي اسوة حسنه بهترین طریقه او نمونه ده یعنی د نبی علیہ السلام چې څنګه زندگی و په هغې کې ستاسو دپاره د زندګۍ د تېرېدولو بهترین طریقه او نمونه ده لکه د دې تفسیر علماو کړی دی که نه چې په دې کې ظاهري باطني چې کوم ټول سنت چې کوم دی د مسلمانانو دپاره په دې کې دې طرف ته حکم دی چې تاسو د نبی علیه السلام چې کوم ظاهري سنت دی او کوم باطني سنت دی نو دا د ټولو مسلمانانو دپاره په دې کې حکم دی چې په دې به تابعداري کوي نو ګویا چې زمونږ کوم د ګیرې حکم دی نو دویم د سوره احزاب چې کوم آیات نمبر 33 دی د هغې نم ثابت شوه چې الله جل شانه وایي ستاسو دپاره د دې نبي علیه السلام په زندګۍ کې څه دي بهترین طریقه ده او نبی علیه السلام مبارک ګیره هغه پرېښوه خو ښکلې غټه ګیره پرېښوه په دې وجه ګیره د دې آیات مبارک نم ثابت شوه د دې نه علاوه تاسو راشئ چې کوم احادیث مبارکه دي هغه مونږ ته څه وایي د ګیرې په باره کې نو راځئ لومبنی حدیث لکه دا خو ما د نمونې پته وه لکه یو سړی منل کوي نو د هغه دپاره یو حدیث یا یو آیات دا کافي دي که یو سړی نه مني نو که هغه ته ټول قرآن کې دي یا ټول احادیث مبارکه هغه ته څه کوي ووایې او چې عمل پرې نه کوي او مني نه نو هغه بالکل بیا د هغې نه انکار کوي نو دا د بخاري شریف حدیث مبارک دی حدیث نمبر سدی اور 5892 نمبر حدیث تھی نبی علیہ السلام پر کی فرمائی خالف المشرکین تاسو مخالفت گئے د مشرکانو وفر اللحا او تاسو سوکے دا گیری دا غٹی کے اگدے کے گیری وفر اللحا لحا جمع دا لحیتون دا گیرو تو او دے جمع راجی او واحف الشوارب او تاسو دا بریتون چی دی دا وارکے واحف الشوارب دا بریتونه دا واړه کې یعنی نبی علیہ السلام مبارک مونږ ته په دې حدیث کې دا خبره وښوله چې دا د مشرکینو د کافرانو د غیر دینو کار دی چې هغوی څوکي هغوی ګیره دای کټ کړې ده او بریتې پرېښې لکه د مونږ ته په حدیث کې دا حکم دی چې تاسو ګیره غټه کې او بریتان واړه کې نو د دې مخالفت چې والي نو مشرکینو څه چل کو اغي ګیره کټ کړي و بریتاني غټ کړي او دا یو واقعیا سره او دا خبره نبی علیہ السلام فرمایلی و چې دوه کسان راغلي د هغوی ګیره بیخي کټ کړو او غټ بریتې پرېښو هغه کافرانو نو نبی علیہ السلام په دغه موقع دا حدیث مبارک فرمایلی د دې نه علاوه په څو احادیث مبارکه دي چې تاسو وګورئ تاسو احادیث مبارکه ستړي کړئ په خپله چې کوم صحیح احادیث مبارکه دي او کني تاسو د علماو نه خپله رهنمایي حاصله کړئ نو تاسو ته بیا پته ولګي نو د دې نه خو دا پته ولګي چې نبی علیہ السلام مبارک بریک دا واړه کې او ګیرې غټې کې دا بل حدیث مبارک د دې نه علاوه وګورئ مونږ سره یو بل حدیث مبارک دی د مسلم شریف حدیث نمبر څه دی 259 نمبر حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي جز الشوارب تاسو دا دی کې نه دی دلته جز الشوارب معنا دا چې تاسو کټ کې بریتونه شوارب بریتون ته وي وارخ اللحا او دا تاسو نه دی دا ګیرې چې دی دا غټې کې یعنی دلته چې کوم لفظ راغلی دی بل حدیث مبارک دی دیکھ نبی علیہ السلام خو یو دا الفاظ مبارکہ زیاد ویلي چې خالف المشرکین د مشرکانو سو کې مخالفتو کې او دلته ویل وفر اللحا
چې تاسو دا ګیرې غټې کې واخفوا الشوارب، دا اخف الشوارب نه دي، واخفوا الشوارب د دې لفظ او د دې لفظ ډیر زیات فرق دی. دا جزو الشوارب، جزو الشوارب او دا واحفو الشوارب دی. څه مطلب؟ دلته خو واړه کې معنا به دا راځي چې داسې اردو کې معنا کاټ ناراضي، یعنی تاسو خو واړه کې، او دلته معنا راځي واړه کول، او دلته خو واړه یعنی مبالغه ده پکې. نبی علیہ السلام فرمای او دی دا د مسلم شریف حدیث مبارک کې یو بل حدیث مبارک چې هغه کې نبی علیہ السلام دلته شاته فرمایلی دي چې تاسو سو کې مخالفت د مجوسیانو کې، لکه یو بل حدیث مبارک به تاسو ته دلته دا مسلم شریف کې 2 نمبر حدیث مبارک دی، ابو هريره رضی الله عنه دا غیر راوی دی فرمایي چې نبی علیہ السلام چې تاسو ګیره سکه دا غټه کې او بریتان واړه کې یعنی کټ کې، او تاسو مخالفت د مجوسیانو کې، یعنی د مجوسیانو د عادتو چې هغه به برید غټ پرېږي او ګیره به مکمل تا کټ کړي. په دې وجه د احادیث مبارکو نه موږ ته دا پته ولګېږي چې نبی علیہ السلام د ګیرې د غټوالي حکم کړی دی. یو به تاسو ما ته داسې آیاتونه ښیي، نو به ما ته داسې احادیث څوک وښیي، یو حدیث پر راته داسې وښیي چې په هغې کې نعوذ بالله نبی علیہ السلام فرمایلي چې دا ګیرې کټ کې او بریتان غټ کې، لکه عام مسلمانان چې څنګه کوي، یا خو چې کوم تعلیم یافته مسلمانان دي نو هغې ځان نه ټامیان جوړ کړي. څه مطلب؟ هغې ګیره برې دواړه لر کړي دي او ډېم نه خوږېږي که نه، لکه دا نه دي نه چې ستاسو دا ګیرې کټ کړي نو دا واري په نالۍ کې وغورځئ. نو د قیامت په ورځ که الله جل شانه تپوس وکړي چې تا د حبیب سنت نالۍ ته غورځولي، بیا به موږ جواب څه ورکړو؟ الله دې د دې نه وساتي. په دې وجه نو د احادیث مبارکو نه دا پته ولګېږي چې ګیرې څه وي. هغه نبی علیہ السلام فرمایي ګیرې غټې کې او بریتان دا واړه کې. بله خبره فتاوو ته راشي، د صحابو د تبع تابعینو د علماو په دې اجماع قیاس اجماع ده په دې چې ګیره دا واجب ده او ټولو صحابو ګیرې پرېښې. یو صحابي نوم دا نه دي ثابت چې هغه ګیره د شریعت خلاف وړه کړي. دا موږ چې عام څنګه مسلمانان دي چې بس یې بونډۍ کې د موټي نه کمه پرېښي او یې بیخي وي، داسې یو صحابي نه کړي، نه یو تابعي کړي، نه تبع تابعو کې چا کړي دي چې کم نیکانو په دین یې عمل کړو. یعنې اوس هم په عربو کې خلک ښه ګیره نه پرېږي او خلک خو دا دلیل وي دین خو د عربو نه راغلی هغوی نه پرېښي. نو دین د عربو نه راغلی دی ټیک ده، خو اوس خو به په هغې کې هم کمزورې وي، هغه ټیم هم پکې وي چې کوم خلک اخوا دي خو ایمان نه راوړل، دا څونه غټه کمزوري وه، حالانکې پیغمبر موجود و. بیا چې پیغمبر علیه السلام لاړ او کوم د لرې علاقو خلکو بعضې مسلمانان پکې کمزوري به کېده، خو موږ خو دغه د هغې کمزوري دلیل لري چې زه به هم داسې کوم، نه بالکل دا خبره دا غلطه ده. په دې وجه تاسو راشئ د فتاوو د علماو اقوال فتاوی څه وایي موږ ته. نو لومبې مولانا اشرف علي تھانوي رحمه الله فرمایي چې دا ګیره صرف په علماو کې مولانا اشرف علي تھانوي رحمه الله چې دوی وایي چې ګیره سنت مؤکد ده، د دې یو دا قول شته، او دا قول دا نادر دی. خو دی فرمایي که نه چې د یو موټي نه دلته خبره وکړه چې د یو موټي نه ګیره کمول دا حرام دی او ګناه کبیره ده، نو دقه هلته به وستوږو. لکه اوس دا رستونی قول چې دی نو دا حرام او ګناه کبیره دا د واجب یا د فرض سره تعلق ساتي. په دې وجه د دې قول چې دی نو هغه هم دغې ته دی چې دا ګیره او واجب ده، دا خبره یاد ساتي. دا مولانا تقی عثماني صاحب نه دی، په دې وخت کې مفتی اعظم پاکستان دی، هغې فرمایي چې دا ګیره نه ده، دا د نبی علیہ السلام پہچان دی او دا د دین شعائر دي او دا د اسلام نښه ده دا ګیره. او چې کوم سړی دا کټ کوي د یو موټي نه کمی او یې مکمل په بلیډې وي نه پرېږدي، نو دې د اسلام چې کوم شعائر دي او د الله کوم احکام دي او د نبی علیہ السلام کوم حکم دي د هغې مخالفت کوي. نو لہذا دا ګیره کټ کول یا یو موټي نه کمه پرېښوستل نو داسې دي دا حرام دی او ناجایز دی او ګناه کبیره ده. نو دې نه دا او ګیره پرېښوستل واجب ده، د دې نه پته ولګېږي. بل تاسو راشئ بله فتاوه چې موږ سره کومه د هغې خبره ده نو هغه فتاوه د ریومي دیوبند یو فتاوه ده، دا ډېره مشهوره فتاوه ده او مقبوله فتاوه ده. دی فرمایي که نه په دغه فتاوه کې چې دا ګیره نه ده، ګیره دا د یو موټي نه کمول یعنی د یو موټي نه کمه پرېښوستل او یا مکمل کټ کول دا حرام دي او ګیره واجب ده. دوی دا خبره لیکلې، تاسو دا فتاوه کتلی شئ. د دې نه علاوه یو بله فتاوه ده چې هغه د بنوریټون فتاوه ده، جامع بنوریټون چې کوم دارالفتاء و د هغې چې کومه فتاوه ده نو بنوري صاحب د هغې په فتاوه کې دا خبره لیکلې ده، تاسو کتلی شئ چې هغې وایي د ګیره کټ کول
او دا نه پرې خوستل ګیره کټ کول او نه پرې خوستل دا حرام کار دی او دا ګناه کبیره ده او څوک چې داسې کوي نو دا فاسق فاجر دا هم موږ ته پته ولګي. نو تاسو وګورئ چې کله حرامو ته خبره لاړه نو دا به دا واجبو راځي یا به د فرایضو په حکم کې راځي. نو دا ګیره د دې نه ثابت شو دا واجب ده. یو بل عالم دی هغه یو کتاب لیکلی د عالم نوم عثمان ایر شو ذهن نه وته او داړي کیسې رکوږه دا دغه کتاب نوم دی په اردو کې دی په هغه غون تفصیل دی او هغه وجوب نه بلکې فرضیت ته نږدې کړي. تاسو چې هغه وګورئ نو تاسو ته پته ولګي چې ګیره پرې هوستل واجب دي دا سنت نه دی واجب دي. ها ځکه د ټولو انبیاء کرامو تعامل او د قرآن نه چې کوم ثابت کوم چې احادیث مبارکه نبی علیہ السلام مبارک په کوم زور راوړي نو دې نه پته لګي چې دا واجب دی او کومې سزاګانې د دې نه علاوه چې کومه شامي فتاوه ده که نه شامي علامه ابن عابدین شامی رحمه الله هغې په خپله فتاوه کې لیکلي دي د فتاوی نوم دی رد المحتاط علی در المحتاط چې دا ګیره منډوانه یعنی ګیره وړه کول د یو موټي نه کمه پرې هوستل او یا بیخی خرول دا حرام کار دی او دا صریح مخالفت دی د اسلام د الله د پیغمبر او د شعائر اسلام په دې وجه دا حرام کار دی او دا ګیره پرې هوستل دا واجب دی. لہذا څوک چې ګیره څه کوي کټ کوي دا فاسق دا فاجر دی. دا د دې خبر نه د دې نه علاوه علامه علاءالدین حسکفی رحمه الله دی فرمایي که نه د الدر المختار دا یو فتاوو کتاب دی. دوی وایي چې ګیره وړه کول یا مکمل خرول دا حرام دی او دا د یهودیانو د مجوسیانو عمل دی. یعنې وګوره نبی علیه السلام مبارک دې حدیث کې موږ ته ویلو د ابو هریره رضی الله عنه چې کوم حدیث چې لکه تاسو څوک تاسو ګیرې غټې کې بریتان واړه کې او د مجوسیانو خلاف ورزي وکړي او دې حدیث مبارک کې نبی علیه السلام فرمایي خالف المشرکین تاسو څوک د مشرکانو او خلاف ورزي وکړي چې هغوی ګیرې څه کړي کټ کړي نو تاسو پرېږدئ. نو په دې وجه چې هلته مجوسیان او یهودیان لکه د دې روایت نه موږ ته پته ولګېده چې داسې دي د الدر المختار چې کومه فتاوه ده کتاب دی هغې وایي چې دا د یهودیانو او د مجوسیانو عمل دی نو لہذا ګیره د یو موټي نه کمول یا بیخي په بلیډ باندې کټ کول دا حرام دی او دا د یهودیانو او مجوسیانو لکه تاسو ته حدیث مبارکونه پته ولګي. تاسو اوس راشئ په خپله سوچ وکړئ که نه لکه تاسو به یو کتاب داسې ونه ګورئ چې په هغې کې دا خبره لیکلې ده د مسلمانانو کتاب صحیح علومي د احادیثو په رڼا کې د قرآن په رڼا کې چې د هغې کې دا خبره لیکلې چې یو پیغمبر ګیره وړه کړې یا بیخي کټ کړې دا خبره پکې نشته. او تاسو اوس چې دا کوم یهودیان ګیرې کټ کوي نو دا د مخکې نه دوی عادت لکه اوس خو پکې داسې سټایلونه کوي دا مسلمانان دا خرابوي لکه یو سړی ګیره وړه کوي او دې ته ګناه وایي نو ټیک ته بس دې ګناهګار دی ټیک ته فاسق فاجر دی ګوی یې نه قبلیږي. خو که یو سړی په ګیره کې ډیزاین وکړي علماو لیکلي یا دې داسې ګیره کټ کړي او دې شیشې ته ودرېږي وایي چې زه پکې ښکلې ښکارم او دا خبره دې جایز ګڼي چې ګیره کټکول جایز دي نو د دې سړي نه ایمان لاړ. که چېرې ده واده کړي نو ښځه پرې طلاقه شو د ټول نیک عملونه اوس وځېدل او دې څه واپس به ایمان راوړي ښځې سره به واپس نکاح تړي نو الله به دې مسلمان کېږي واپس. دا دونه خطرناکه خبره ده. نو دا یهودیان څه کوي په ګیرو کې ډیزاینونه راوباسي او زموږ دا قمقل چې کوم مسلمانان دي هلکان دي نوجوانان دي دوی د هغې عادتونه کوي حالانکې نبی علیه السلام د دې مخالفت وکړي د دې خلاف ورزي وکړي. واجب چې ته پرېږدې الله به سزا درکړي دا خبره یاد ساتئ. فرایض چې ته پرېږدې الله به سزا درکړي. بعضې کارونه داسې دي چې هغه مکروه تحریمي دي چې هغه ته کې الله به سزا درکړي. سزا چې الله څو غواړي هغه به درکوي. نو چې کم مسلمانان داسې دي هغې دې د دې خپلې ګیرې څوکي خپل د اسلامي موافق چې کوم د الله احکام ګیره به څونه پرېږدي دا خبره زه وګیره نو تاسو چې څلور واړو طرفو ته یو یو موټي وي داسې یو موټي دلته یو دلته یو دلته چې دا وي که د دې نه بیا غټېږي او تا سره خوند کوي نو ته ټیک د پرېښوستی شي چې د زینت سبب د نور هم ګرځي. خو ډېره به یې داسې به یې نه غټې علماو لیکلي دي مفتیان هغوی فرمایي چې لکه ګیره به دونه نه غټې چې ته بیا داسې ګرځې او هغه داسې ړقې دونه د دې ځای پورې را رسولي او یا ته به موټرسایکل روان یې نیمه دې خوا پسې نیمه دې خوا نه دې نه خو بیا خلک چې ورته ګوري ګیرې نه به یې تورېږي او دا د اسلام شعاري د پیغمبرانو عمل دی را روان دی د الله حکم دی دې نه به د چاړه تور شي نو ستا په وجه به څوک ګناهګار شي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دا په ټولو صحابو کې د سنتو ډېر زیات تابعدار هغوی فرمایي چې کله ګیره د یو موټي نه غټه شي نو بیا یې کټ کولی شي بیا جواز شته
او کنه ته نبی علیہ السلام چې ګیره غټه کې او نورې غټه تاسو سره خوږي بالکل ټیک ته د دینم دا ثابت ده چې ته ګیره غټولم شي خدا شي به نه غټه چې بیا پسې خلک خان په دې وجه ګیره بسلور وانه طرفو ته سکه یو موټي پرېره او هغه طریقه به راشي چې به موټي کیږي چې کم تی باري هغه ټیکټ کې یو موټي دا جایز ده اکثریت علماء دا سدي د دینه علاوه د ګیری داسې حد سونه دي چې سړی راخلو داسې بند کی او دلته دا کم دا غاخونه یو ځای ورشي او دا کار خدای داسې دی زینو پوری دا د ګیری دا داسې حد دی د دینه دی خدای وخت کوي او سړی وباسي وایي نو بس دا ټیک دا د کې څه خبره نشته خو لکه د ګیری دا مسله تاسو به زما په دې خبرو پیښوي قرآن پاک حدیث مبارکه فتاوی اجماع قیاس ما تاسو ته وي چې په دې اجماع چې دا واجب ده نو په دې وجه څوک چې دا واجب تاریخ ګرځي په قصې پرېږدي نو دا د فاسقینو کې حسابېږي په دې وجه ځان د دې نه ساتل پکار دي بل دا ګیره الله حسن رالیږلی دی سړي له دا خلک ګیره پرېږدي او بیا دروغ هم وي غلط کارونه هم کوي نو خلک وایي دا له ګیره هم پرېښې ده نو په دې وجه د خلکو بعضې خلکو دې وجه ګیرو میرو نه یې ځان لاړه توړ کړی دی دی ځان دا ورته شیطان یو بانه کړي دا د دې خبره نه لہذا د نن نه پس چې چا داسې کړي هغه د توبه وباسي د شریعت موافق د ګیره پرېږدي او په خپل دین اسلام د څو کې عمل وکړي واجب چې پرېږدي په هغې به څه سزاګانې انشاءالله د دې دپاره به بیا یو داسې خاص وخت مقرر کړو او تاسو ته به زه چې کله واجب پرېږدي الله به څنګه سزا او څه سزا به درکوي دا به بیا وایو فی الحال الله دې په دې عمل کولو توفیق راکړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته